ویل کېږي چې کله محمود غزنوي رحمه الله دا قلعه عظیم الشان قلعه و د سوات یو لوی بادشاه په دې ځای پاتې کېدو هغه دا فتح کړه نو بیا په دې قلعه کې د مسلمانانو دپاره چونکې اسلامي حکومت دلته راغی او اسلام الله رب العزت د محمود غزنوي رحمه الله په لاس سوات ته رادنده کو نو دلته یو تاریخي مسجد قیام کو خانو دپاره استعمالیدو یعنی وضو خانه وه دلته به اودس کېدو ټینکی وه د اوبو وغیره کم سیسټم چې په هغه دور کې جوړ و نو هغه به دلته کې کېدو دا هغه ځای دی چې کله به پکې خلکو د قرآن تلاوت کو نو په دې ځای کې به کېناستل او د قرآن تلاوت پی کو یعنی دې خبرو نه دا اندازه لګي چې دا باقاعده یو دور په دې تیر شوی دی دا استعمال شوی دی دا قلعه بلکې د حیرانېدو خبره دا ده چې د غرونو په سر کې دومره یو لویه قلعه او هغه آبادول په هغې کې ژوند تېرول دا یو ډېره حیران کن خبره بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله نن موږ یو داسې تاریخي مقام ته راغلي یو چې دا ډېر مشهور دی د سوات په سیمه کې د منګورې نه تقریبا 8 کیلومتره فاصله باندې دا یوه قلعه واقع ده چې د محمود غزنوي په قلعه باندې مشهوره ده او دغه شانتې د راجا ګیرا چې د هندوانو او د بت مت اخیری بادشاه تیر شو د نن تقریبا په 800 عیسوي کې مخکې نو دا قلعه د هغه په نوم باندې مشهوره ده نن موږ راغلي یو تاسو ته د دې ویزټ کوو او څه تاریخي واقعات د دې وي هغه به تاسو ته بیانو کوم تاریخي ځایونه چې وي هغه به پکې هم تاسو ته ښایو نو دا ویډیو موږ سره اخره پورې وګورئ ډېره دلچسپه او خوندوره ویډیو ده ټول به ترې مزه واخلو او زمونږ په علم کې به اضافه وشي راځئ جي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي دا په یو داسې غر باندې چې د بلندۍ په اعلی مقام باندې دی انتهایی اوچت او بلند ځای باندې دا واقع ده د دې نه د هغه دور د خلکو هغه کاریګري اندازه لګي چې دوی څومره اډوانس او بغیر څه د اسبابو او د آلاتو نه دوی داسې عجیبه او کاریګري کړې ده تاسو ته ښایو د محمود غزنوي رحمه الله هغه تاریخي جومات کم چې د نن نه 1000 سال مخکې هغه تعمیر کړی او د راجا ګیرا هغه کومه مشهوره قلعه چې په سوات کې وډیګرام نومې علاقه کې تعمیر وه هغه یې فتح کړې وه او بیا په هغې کې په خپلو لاسو یو جومات او ورسره د قرآن د تعلیم د زده کړې دپاره مدرسه دا یې تعمیر کړې وه د هغې یو مختصر غونته کې ماهرین اثار قدیمه والا دا تاریخ لیکلی تاسو ته دام زه ښایم تاسو یې به یې پڑھاؤ کوي اس مسجد کو اٹلی کے آثار قدیمہ کے ماہرین نے دریافت کیا تھا یہ مسجد شمالی پاکستان کا سب سے پرانا مسجد ہے یعنی د پاکستان جو شمالی علاقہ څومره ده په دې کې د ټولو نه پخوانی جومات هم دا یو دی مسجد کے بڑے صحن کے درمیان پانی کا حوض وضو کے لیے بنایا گیا ہے مسجد کے حال میں محراب نمایاں نظر آ رہا ہے دغه شان په دې جومات کې دننه به تاسو ته د اودس خانې د اودس دپاره کوم تالاب دی نو هغه به هم ښکاره شي او ورسره محراب چې هغه دا علامه ورکړي چې دا د امام ځای نو هغه پکې هم شته دا هغه قلعه ده کوم چې راجا ګیرا یا د هغه نه مخکې کوم بادشاهان د هندوانو یا د بت مت د زمانې خلک تیر شو دا هغوی تعمیر کړې وه دا قلعه بیا محمود غزنوي رحمه الله په 1100 عیسوي کې په سواد حمله وکړه او دلته چې څومره مشرکین او کافرو د هغوی نه یې دا علاقه فتح کړه دا د ګندهاره تهذیب هغه
باقی مانده اثرات دي کم چې د زرګونو کلونو راسي دلته پراته دي. دې کې دا یو تاریخي مسجد دی. ویل کېږي چې کله محمود غزنوي رحمه الله دا قلعه عظیم الشان قلعه و د سوات یو لوی بادشاه په دې ځای پاتې کېدو هغه دا فتح کړه. نو بیا په دې قلعه کې د مسلمانانو دپاره چونکې اسلامي حکومت دلته راغی او اسلام الله رب العزت د محمود غزنوي رحمه الله په لاس سوات ته رادنه کو نو دلته یو تاریخي مسجد قیام کو. د دې مسجد باره کې راځي چې تقریبا د 1000 سال د دې جومات شو چې دا محمود غزنوي رحمه الله په خپلو لاسو باندې جوړ کړی او دلته بیا خپل مسلمانان خلک کېنو. دا په دې جومات کې هغه محراب دی چې کوم محمود غزنوي رحمه الله په خپل دور کې جوړ کړی. د حالاتو د وجې به دا خراب شوی می لیکن آثار قدیمه والا بیا د دې وروستو بیا تعمیر کړی دی او هغه باقي مانده اثرات چې کومونو په هغې باندې دا بیا اثر نور جوړ کړی دی. دا پکې محراب دی. داسې که تاسو لیدی شئ په دې کې دا کمې ګټې چې پرتې دي دی د ستنو هغه اثرات ورکړي دي چې یعنې په دې ځای کې د جومات د چت دپاره ستنې جوړې شوې وې. دا مختلف پیلرې په دې ځای کې ودرېدلې وې. داسې نور په دې کې خاص ځایونه دي. دې ځای ته تاسو کتلی شئ دا ځای چې دی نو دا د اودسخانو دپاره استعمالېدو یعنې وضوخانه وه. دلته به اودس کېدو ټینکی وه د اوبو وغیره کم سیسټم چې په هغه دور کې جوړ و نو هغه به دلته کې کېدو. دغه شانتې که چا به په دې جومات کې د قرآن تلاوت کوو نو د هغوی دپاره یو خاص ځای مقرر و. دا هغه ځای دی چې کله به پکې خلکو د قرآن تلاوت کوو نو په دې ځای کې به کېناستل او د قرآن تلاوت به یې کوو. یعنې دې خبرو نه دا اندازه لګي چې دا باقاعده یو دور په دې تیر شوی دی دا استعمال شوی دی دا قلعه. بلکې د حیرانېدو خبره دا ده چې د غرونو په سر کې دومره یو لویه قلعه او هغه آبادول په هغې کې ژوند تېرول دا یو ډېره حیران کن خبره ده. دغه شان دا علاقه چې کومه یادېږي نو دی پکې د صحن علامه ورکوي چې دلته پکې صحن و د جومات چې کوم منډه وي صحن وي هغه دلته کې و. دلته پکې د طالب علمانو دپاره هم کمرې جوړې کړې وې ځکه محمود غزنوي رحمه الله دا یو داسې فاتح او یو دینداره حکمران تیر شوی دی چې ده به د حکومتونو سره سره د اسلام خیال هم ډېر ساتو. نو کله چې به جومات آباد کو نو د هغې سره به د علم د خورولو د قرآن د زده کړې دپاره هم هغه اسباب استعمالول. دې ځای کې د طالب علمان چې کوم ځای کې دلته موجود و د هغوی دپاره کمرې جوړې کړې وې. دا تاسو لیدی شئ هغه اثرات په دې ځای کې اوس هم شته. دلته د طالب علمانو کمرې وې. الله اکبر. دا تاسو کتلی شئ چې د دې دا تعمیرات دوی څرنګه کړي دي په کوم عجیب انداز کې. د دې ځای دا لاره ورانه ده تاسو اندازه کولی شئ. انتهایی مهارت سره دوی دا ځای جوړ کړی دی او دا کافي اوچت دی د روډ نه دا کافي اوچت دی. تاسو کتلی شئ هغه ښکته علاقه چې کومه ښکاري دا لاندې روډ دی. دا یو ډېر ناشنا او عجیب او غریب قلعه ده کوم چې د زرګونو کلونو نه د خپل جوړېدو هغه اثرات ورکوي. دا مختلف علاقو کې د دې هغه اثرات پراته دي لکه هغه پورې په غرونو کې د دې د قلعې دیوالونو هغه اثرات اوس هم موجود دي چې د دې غر نه ګیر چاپېره دوی د قلعې یو بند وهلی و. ماشاءالله سبحان الله. یو ډېر دلکش نظاره د دې ځای نه ښکاري د دې قلعې نه.
او یقینا چې دا به د هغو د خاص بادشاهانو هغه ټیکانه وه. ځکه همیشه بادشاهان او د ریاست واکداران دوی ځان له د یو ښځې انتخاب کوي. تاسو کتی شئ انتهایی یو بهترین ماحول او بهترین لوک چې کوم دی د دې ځای نه ښکاري، نظاره ښکاري مونږ ته. يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي